بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د الفقه الميسر 69 نمبر درس دی. اقسام الغسل دا درس شروع په دې کې مونږه فرض ویلو، نن به انشاءالله مونږه دا سنت وایو جی. نو دا مخکې درس کې ویلو ينقسم الغسل، غسل تقسیمیږي الى ثلاثه اقسام په دریو قسمونو باندې. یعنی د غسل درې قسمونه دي. د غسل درې قسمونه دي. اول نمبر فرض غسل، دویم نمبر سنت غسل او دریم نمبر مستحب غسل. نو فرض غسل ویلو چې سلور خبرو د وجه نه غسل فرض کیږي. یو چې په انسان مسلمان باندې غسل ووړي، یعنی همسری خپل بیوی سره وکي، یا داسې په خوب کې شیطان ورته داسې راشي صدقه ورته وکي، د باندې غسل ووړي، سارې پاسې کپړې پلیتې وي، نو د باندې غسل واجب شو، ټیک شو، فرض شو پې. نو او دا خو یو شو. دویم قسم چې د زنانه چې کله د ماهواري بند شي نو په دې غسل فرض شو. کله چې د زنانه نفاس بیماری بند شي، هغه ماشوم پیدا شي، هغې نه چې کومه وینه پس چې کومه وینه یي هغې ته نفاس وایي، نو د هغې نه پس په ښځه باندې لامبل دا فرض دي. او اوس چې کله چې انسان مسلمان مړ شي نو په ژوندو باندې دا فرض کفایه ده چې هغې دې مړي له غسل ورکړي. دا څلور خبرو سره غسل فرض کیږي. اوس وایي متا یسن الغسل. متا معنا ده کله. سن یسن، یسن معنا ده سنت شي، سنت کیږي. مسنون کیږي، یعنی سنت کیږي. الغسل غسل. نو ګوره جی، متا یسن الغسل، غسل کله سنت کیږي، یعنی مسنون کیږي. غسل کله سنت وي، کله مسنون وي چې په هغې باندې انسان ته ډېر ثواب ملاویږي. نبی علیه السلام کله غسل کړی، حق درته یادوي جي. وایي یسن الغسل، غسل سنت کیږي. یسن معنا ده سنت کیږي، مسنون کیږي یا سنت کیږي. الغسل غسل ته وایي. غسل سنت کیږي لاربعه اشیاء. لام جاره معنا ده د پاره، او اربع سلور ته وایي. اشیاء دا د شی جمع ده. اشیاء معنا ده سیزونه. نو وایي د سلور سیزونو د پاره غسل سنت وي. اول نمبر لصلاة الجمعه. لام جاره ده، د دې معنا ده د پاره. د دې لام جاره د وجې نه دا صلات نه دا د باندې را کسره راغلی، او دا جمعه دا مضاف الیه ده. صلات مضاف دی او دا الجمعه مضاف الیه ده. نو په دې مضاف باندې دا زیر دا کسره د لام جاره د وجې راغلی ده. نو وایي جي د لام جاره معنا ده د پاره، او صلات معنا ده مونځ، او جمعه معنا ده د جمعې مونځ. جمعه دا جمع د میم ضمې سره ویلی شي جمعه، او د میم ساکن هم ویلی شي جمعه، لیکن دا میم ضمې سره زیات مستعمل دی، استعمالیږي ډېر زیات جمعه. او دا په هفته کې چې کومه اوومه ورځ دی د مسلمانانو د عبادت ورځ، هغې ته جمعه وایي. ټیک شوه. نو لصلاة الجمعه، د جمعې مونځ دپاره اول به د مضاف الیه معنی وکړي، بیا به د مضاف وکړي، بیا به د حرف جر معنی وکړي. نو د الټه نه ترجمه وکړه. د ګورئ د جمعې مونځ دپاره غسل کول دا مسنون دی، سنت دی. ټیک شوه. چې انسان جمعې مونځ لځي، نو یا په کور کې کمې زنانه جمعې مونځ کوي، یا سړي چې دی بهر حال خپله خبره واپس اخلم، په زنانه باندې جمعې مونځ نشته، هغه خپل مونځ پوره کوي. خو په سړو باندې د جمعې مونځ شته. نو دا چې کله د جمعې مونځ دپاره ځي، نو دا به د هغې نه مخکې غسل وکړي. دا سنت دی، ځکه چې د انسان غسل نه وي کړی، نو کله کله د خولو بوی د انسان نه ځي، نو چې کوم ورسره په صف کې ولاړي ملګري، هغې ته به تکلیف رسیږي. د
دې د وجې نه دا سنت طریقه ده. نبی علیه السلام به په خپل هم د دې ډېر اهتمام کولو. د جمعې په ورځ باندې به د مونځ نه مخکې به غسل ضرور کولو. نو بهتره خبره ده دا سنت طریقه ده او یو سنت ژوندي کولو باندې ډېر زیات ثوابونه میلاویږي. نبی علیه السلام طریقې دي چې زمونږ محبت عشق د نبی علیه السلام طریقو سره وي. او ګوره د نبی علیه السلام سره عشق او محبت اندازه د دې نه لګي چې یو انسان د نبی علیه السلام پوره سیرت ووایي او د نبی علیه السلام کومې طور طریقې وي هغه په خپله زندګۍ کې راولي. دغه ته عاشق وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو ګورئ نو خپل د سنت اول غسل چې دی سنت د څه دپاره د جمعې مونځ دپاره. که یو انسان د جمعې مونځ نه وروستو غسل کوي نو دا سنت نه ادا کیږي. ٹھیک شو. نو دا د جمعې مونځ دپاره غسل سنت دی. د جمعې د مونځ نه وروستو غسل سنت نه دی. که یو انسان وایي چې یاره زه د سنت غسل ادا کوم او هغه د جمعې مونځ نه وروستو کوي نو د هغه ګورې سنت غسل نه دی دا. ټیک شو. دویم نمبر وایي للاحرام. لام جاره معنا ده دپاره او احرام ته وایي د حج یا د عمرې دپاره چې یو انسان کوم هغه 2 څادرې تاوی. 2 څادرو ته خو احرام نه وایي خو خیر هغه نیت چې کوي هغې ته احرام ویلی شي. چې کله انسان د حج دپاره ځي نو هغه احرام نیت کوي نو یا هغه احرام تړي. یا چې د عمرې دپاره ځي نو د هغه احرام تړلو نه مخکې غسل کول ځکه چې دا انسان دا بدن صفا شي. صفا یو خو غسل وي چې انسان د پاکۍ دپاره چې انسان ناپاکه دی چې هغې سره پاک شي. یو انسان صرف د صفایي دپاره روزانه غسل کول دا ډیره بهتره ده. خو د احرام دپاره د صفایي په نیت باندې غسل کول دام سنت دی. بهرحال که چېرته داسې زنانه وي چې د هغې نفاس وي یا د هغې په حیض حالت کې وي نو د پاکۍ هغه پاکۍ غسل بیل شی دی چې یو انسان د ګندګۍ نه پاک شي او بیا غسل کوي نو هغه د پاکۍ هغه غسل کوي بیل څیز دی. یو د صفایي دپاره چې د انسان بدن صفا وي بدبوی ترې نه ځي نو د دې صفایي دپاره چې کومې زنانه حیض وي یا نفاس دوران وي او په دې دوران کې دا حج یا عمرې له ځي نو دله عموم پکار دی چې یاره د صفایي په نیت باندې غسل وکړي نو دا سنت دی. ټیک شوه. نو حاجیانو دپاره یا چې دی د دغه دپاره د عمرې والا دپاره د هغې دپاره دغه چې دی غسل کول دا سنت دی. او دریم څیز دا دی جی للحاج فی عرفة بعد زوال الشمس. للحاج دا لام جاره معنا ده دپاره او حاج دا حاجیانو ته وایي. حاجی دپاره فی عرفة فی معنا ده کې او عرفه د هغه نو ذوالحجې ته عرفه وایي. د غټ اختر نه مخکې په 10مه ذوالحجه باندې اختر وي او په 9مه ذوالحجې ته هغې ته عرفه وایي چې هغه حاجیان چې کوم میدان عرفات ته لاړ شي. عرفه اصل کې د مکې سره نږدې یو دغه دی یو میدان دی یو غر دی هغې ته د حاجیان صاحبان بیا ځي په 9مه ذوالحجه باندې هلته وقوف کوي یعنی د غرمې مونځ نه واخله تر د ماښام مونځه پورې هلته کې دی ایثار وي دعاګانې کوي دغه په حاجیانو باندې دغه وي نو دغې ته عرفه وایي. عرفه نو د عرفې په ورځ باندې بعد زوال الشمس بعد معنا د وروستو. زوال چې کله د انور د انسان د سر د پاسه راشي دغه ته زوال وایي. زوال الشمس یعنی د نور د سر د پاسه د راتلو نه پس د زوال الشمس نه پس زوال الشمس د نور د زوال نه پس د نور نمر د زوال نه پس په حاجیانو صاحبانو باندې هغه د وقوف دپاره چې د غرمې نه ماښامه پورې کم وقوف کوي هلته کې ولاړه کوي هلته کې ایثار وي هلته دعاګانې کوي نو هغې وقوف دپاره غسل کول دا عموم سنت دی جي. 4 نمبر دی لصلاة العیدین. لام جاره معنا ده دپاره صلات مونځ ته وایي او عیدین دا د عید تسنیه ده. عید یو اختر ته وایي عیدین دواړه اختري یعنی ورکوټ اختر او غټ اختر. عیدین یعنی دواړه اختري
دواړه اخترونه. د دواړو اخترونو دپاره ورکوټي اختر دی عید الفطر ورته وایي، نو ورکوټي اختر دپاره غسل کول دام سنت دی او د غټ اختر دپاره غسل کول هم سنت دی. بهتره دا دی چې انسان د ورکوټي اختر مونځ دپاره غسل وکړي، نو د مونځ دپاره غسل کول سنت دی او د غټ اختر مونځ دپاره غسل سنت دی. د ورکوټي اختر مونځ دپاره غسل سنت او د غټ اختر مونځ دپاره هم غسل سنت دی. نو دا څلور څیزونه دي چې د دې لپاره غسل سنت دی. یو د جمعې مونځ دپاره غسل سنت دی. دویم چې کله حاجي یا عمرې والا حج یا عمرې له ځي نو هغه به د احرام تړلو نه مخکې غسل وکړي، نو دا سنت دی. او نمبر 3 چې دی د حاجیانو دپاره د عرفې په ورځ باندې چې کوم هغه د میدان عرفات کې دی کوم د غرمې نه ماښامه پورې وقوف کوي، ولاړه کوي، هلته کې دعاګانې کوي، کوم هلته وخت تیری، نو هغې دپاره د زوال نه پس د انور چې کله داسې د سر نه لږ واوړي دغې ته زوال، د سر د پاسه چې شي دې ته زوال وایي، نو د زوال نه پس چې کوم وقوف کوي حاجیان په میدان عرفات کې، نو هغې دپاره د حاجیانو دپاره هغه وقوف دپاره غسل کول دا سنت دی. لصلات العیدین او د دوانو اخترونو د مونځ دپاره د مونځ دپاره غسل کول دا سنت دی. او دا زموږ د نن ورځې درس، راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.